بسم الله الرحمن الرحیم. ولما كان دلیل الاحکام الشرعیة هو اللفظ دون المعنى القدیم. دا اصل کې دفع د یو اعتراض دا. اعتراض دا سره چې تا ویلې چې کلام الله حقیقتا عبارت د کلام نفسینا چې کم قائم بذات الله دی او کم نظم یا لفظ چې موږ په تلفظ کوو دا دال دی په هغه کلام نفسی، نو دای معنا مجازي شو. نو سوال دا دی چې د اصول علماو حسامی او اصول شاشی او نور الانوار کې تاسو د قرآن تعریف کړی دی. التخوی المکتوب فی المصاحف چې په مصاحف کې لیکل شوی دا لفظ دی، او المنقول بالتواتر دا لفظ دی. نو هغوی خو تعریف د هغه قرآن کړی د هغه کلام الله چې کم لفظ دی، یعنی کم چې مجازن کلام الله دی. نو هغوی خو د هغه قرآن تعریف نه دی کړی چې کم حقیقتا کلام الله دی. لکه ادله د شرع څو دي؟ اول پکې کتاب الله دی، قرآن. نو قرآن یو دلیل دی د دلائل اربعو د شرعنا، او حقیقتا هغه دی کم چې قائم بذات الله دی، او مجازن نظم یا لفظ دی. نو دوی چې کم تعریف کړي دا خو د مجازي قرآن کړی دی. نو دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده په اصول کې د احکام شرعیو نه بحث کیږي او ادله شرعیو نه ځکه بحث کیږي چې دا مثبت دي د احکام شرعیو دپاره. احکام شرعیه څه شی دی؟ وجوب دی، حرمت دی وغیره. نو په اصولو کې علمی اصولو کې د احکام شرعیو نه بحث کیږي او احکام شرعیه دا د لفظ د قرآن نه ثابتېږي، نه د هغې معنا قدیم نه چې قائمه بذات الله ده. ځکه دوی تعریف کې هغه څیزونه ظاهر ذکر کړي دي چې هغه خواص د لفظ دي. هلکه پې پوه شوئ؟ ګورئ، ولما کان دلیل الاحکام الشرعیة، هر کله چې دلیل د احکام شرعیه هو اللفظ لفظ دون المعنى القدیم، نه هغه معنا چې کومه قدیمه ده، عرفه ائمة الاصول، تعریف د دې لفظ کړی دی د اصول امامانو. بالمکتوب فی المصاحف، هغه چې په مصاحفو کې لیکل شوی. المنقول بالتواتر، هغه چې په تواتر سره نقل دی. نقل او کتابت خود لفظ کیږي نه د معنا. وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا، او هغوی قرآن د نظم او د معنا دواړو د پاره ګرځولی دی. اهل النظم د نظم د پاره ګرځولی دی من حيث الدلاله على المعنى، د دې حیثیت نه چې دلالت کوي په معنا، لا لمجرد المعنى، د خالص معنا د پاره نه. اوس بله مسله کوي، دا کلام لفظي چې کم دی دا خو مسموع دی. یا لکه دا کم کلام چې موږ د قاریانو نه اورو دا کلام لفظي دی که کلام نفسي دی؟ کلام لفظي دی. نو کلام لفظي مسموع دی. کلام نفسي چې کم قائم بذات الله دی دا مسموع دی که نه دی؟ و اما الکلام القدیم، او هر چې کلام قدیم دی، الذي هو صفت الله تعالی، چې کم د خدای صفت دی. فذهب الاشعری، اشعری ذهاب کړی دی الی دې خبرې ته انه یجوز ان یسمع، چې دا جایز ده، یعنی ممکنه ده چې دا دی واورېدلی شي.
څنګه دی واورېدی شي بلا صوتن و حرفن بغیر د आवाज او بغیر د حرف نه دی واورېدی شي دا ممکنه ده ومنعه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائی استاذ ابو اسحاق الاسفرائی دا منع کړی دی دا څوک دی محمد ابن ابراهیم د ابوالحسن اشعری شاگرد دی 1413 هجری کې دی وفات شوی د علم کلام او د فقه او د اصول امام وهو اختیار الشیخ ابی منصور الماتوریدی او دا خبره خوخه د چا ده د شیخ ابو منصور ماتوریدی چې کوم صفت د خدای دی قائم بذات الله دی هغه نه اوریدل کیږي ولی ځکه اوریدلو د پاره صوت او حرف ضروری دی او چې کوم کلام قائم بذات الله دی هغه کې صوت او حرف نشته ځکه دا خو د ممکنات خصوصیت دی او قدیم دی په دې اعتراض واردېږي چې قرآن کې خو خدای وایي چې حتی یسمع کلام الله چې د خدای خبرې واوري هلته خو ویل چې کلام الله واوري کنه کلام الله قائم بذات الله کنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله که مشرکین تا نه په وطن کې پناه غواړي ستا وطن کې څو ورځې زه اوسېږم اجازت ورکړه دې پورې چې کلام الله واوري خدای خبرې واوري معلومه شوه چې د خدای خبرې خو اورېدل کېږي او تاسو وایئ چې نه اورېدل کېږي نو جواب دا دی چې د خدای خبرې نه اورېدل کېږي دا څه چې موږ اورو دا ما يدل على کلام الله دی په معنا قولی تعالی معنا د دې قول د الله تعالی حتی يسمع کلام الله يسمع ما يدل علی چې واوري هغه څه چې دلالت د خدای په کلام کوي چې الفاظ دي کما یقال لك ویل کېږي سمعت علم فلان د پلان کې علم مې واورېده علم خو نه اورېدل کېږي یعنی ما يدل على علم فلان په موسی علیہ السلام سمع صوتان موسی علیہ السلام आवाज واورېده دالن علی کلام الله تعالی چې دلالت په کلام الله کو کلام الله بذات خود نه دی اورېدل نو سوال دا دی چې موسی ته بیا کلیم الله ولې وای منګه هم د خدای کلام اورو کنه څوک تلاوت کوي نو د خدای کلام منګه وانه اورېده دا ما يدل على کلام الله ده الکه په پوښ او موسی علیہ السلام چې سبا اورېده ما يدل على کلام الله اورېده زمونږ اورېده او هغه اورېدو کې څه فرق شي هغه ته بیا کلیم وایي او موږ له نه وایي دا ولې دې جواب کوي خلاصه د جواب دا ده هغه بغیر د واسطې نه اورېدلی او موږ په واسطه د قاری سره اورو یا په واسطه د کیسټ سره لیکن لما کان بلا واسطه الكتاب والملک لیکن د موسی علیہ السلام اوریدل د کتاب نه بغیر او د ملائکه د واسطې نه بغیر خص باسم الکلیم د خاص په نوم د کلیم سره بل چاته اوس کلیم نه وایي فإن قیل سره اعتراض ده او د اعتراض دو شقونه دي قلنا سره بیا د هغه جواب ده تاسو ما ته متوجه اعتراض بنا په دې خبره ده چې مونږ ویلې چې هغه کلام الله چې قائم بذات الله د کلام نفسي هغه معنی حقيقي د کلام الله ده او دا لفظ او دا نظم دا معنی مجازي د کلام الله ده الکه په پوښي کې په پوښنش دا کلام الله ده خو مجازن اوس اعتراض ده اعتراض دا ده چې مجاز خو نفي کیږي د شی نه مجاز
نفي کیږي د شی نه د کلام لفظي نه با کلام الله معنا مجازي شو په دې کې باید چې نه پیتی شي او حال دار چې د امت اجماع ده چې د دینه کلام الله نه نپی الکه اول دا خبر از ده کوي چې مجاز څنګه د شی نه نپی کیږي زید اسدن زیدن دا اسد د زید د بار چې موږ ثابت کړه د حقیقت ده که مجاز ده ځکه شجاعت ته مات اوس دا اسد موږ د زید نه نپی کولې هم شو د سی ویل شو چې زید لیس بیا اسدن زید اسد دی په معنا مجازي سره چې شجاعت دی او زید اسد نه دی په معنا حقيقي سره چې لکای والا دی زید د لکای والا نه دی مجاز خو نه پکېږي کنه چې کلام الله په نظم مؤلف کې مجاز شه فکر ته چې د دین نه پېښې د سی وای چې ان نظم المؤلف ليس بكلام الله من قران ونی چې دا د خدای کلام نه دی او د امت اجماع ده چې دا د څه نشي ویلای چې دا د خدای کلام نه دی نو که مجازي مجاز وي دا کلام الله په نظم مؤلف کې په کار چې نه پېته شوی لیکن نه پېته نکیږي نو معلومه شو چې دا مجاز نه دی اعتراض باندې پوښتنه لکه دا یو شخص دیم شخص دا دی چې کلام الله متحدى به دی چې دی کلام الله متحدى به دی متحدى به معنا چیلنج ورکړل شوی دی په دې سره چې راشي د دې مقابله وکړي څه وکړي پکې ولګوي بجلی راغلی لکه راشي د دې مقابله وکړي الکه راشي د دې الکه دا ملګو دا کسبې لګو دا راشي د دې مقابله وکړي الکه راشي د دې مقابله وکړي چیلنج ورکړل شوی دی کنه او چیلنج په کلام الله سره ورکړل شوی دی او کلام الله چې کوم قائم بذات الله دی هغه سره کافران خو مقابله نشي کولای کنه دا خو به دې خبره ده نو چیلنج په کلام الله ورکړل شوی دی کلام الله خدای نظم مؤلف دی چې سورتونه او آیاتونه ته تقسیم شوی الکه په پوښتنه معلومه شو چې دا کلام الله حقیقتا دی او توای دا کلام الله حقیقتا دی سوال باندې پوښ کتاب ته وګور پاین قیل کڅو کې اعتراض وکي لو کان کلام الله تعالی کچرت کلام الله حقیقت شی په معنا قدیمه کې او مجاز شی په نظم مؤلف کې په غیر الفاظو کې چې کوم جوړ شوی یصح بیا خو سیدا نفی نفی د کلام الله عنه د نظم مؤلف نه بیا یقال چې ویل چې لیس النظم المنزل نه ده هغه لفظ چې کوم نازل شوی دی معجز دی او مفصل له سور او آیات ته دا نه ده کلام الله د خدای کلام والاجماع لا خلاف او اجماع د دې په خلاف ده اجماع د امت په دې قائمه ده چې دې ته کلام الله ویل شي او نه به نشي کول دا یو شخص د اعتراض دیم واذن المعجز معجز یعنی چې معجز هغه کلام الله توای چې خلق د دې د مثل د راوړون عاجز دي عاجز کون کې المتحدى بی هغه چې چیلنج ورکړل شوی دی په دې سره کلام الله حقیقتا کلام الله د مجازن نه دی او مال قط سره د دینه چې زما یقین د چې بیان ذالک دا چیلنج انما تصور دا متصور کیږي په نظم مؤلف کې چې مفصل له سورتونو ته اسلام انا لمعارضه صفه القديمه ځکه د دې خو معنا نشته چې کافر د مقابله د هغه صفت سره کې چې قدیم دی او قائم بذات الله دی الکه دا کلام الله سره کافر خو مقابله نشي کولای تنظم مؤلف سره به کوي او چې دوی د کوم کې کلام الله سره مقابله کوي هغه کلام الله حقیقتا نه معلومه شو چې دا حقیقتا قلنا سره جواب کوي خلاصه د جواب دادا چې بس دا سی به وایو چې دستا اعتراض په دې بناو چې کلام الله حقیقت ده په معنا قدیم او کلام نفسی کې او مجاز ده په نظم مؤلف بس تا اعتراض بنا په دې باندې دواړه شقونه منګه دا سی عقیده نه ده منګه وای چې کلام الله لفظ مشترک ده
مابین د کلام نفسی او کلام لفظی کی او استعمال د مشترک په دواړو پردونو کې حقیقت. نو هر کله چې په نظم مؤلف کې د کلام الله استعمال حقیقت شو نو نفی جائز نشوا، او هر کله چې کلام الله د دې استعمال په نظم مؤلف کې حقیقت شنو تحدیم په دې سره چیلنج ورکړش. ګورئ قل موږ جواب کو تحقیق او تحقیق خبر ادا ده چې ان کلام الله تعالی کلام الله اسم مشترک ده په مابین د کلام نفسی قدیم کې. نو چې بیا کلام الله د کلام نسبت اضافت الله تک بیا د اضافت څه معنا ده؟ او معنا د اضافت دار چې کونه دا کلام صفت د الله ده وبین اللفظی الحادث او دا مشترک ده په مابین د کلام نفسی قدیم او په مابین د لفظی حادث کې چې مؤلف ده د سور او د آیاتونو نه بیا دې ته کلام الله ولی وای دا اضافت الله ته ولی کی د دې او معنا د اضافت در چنه مخلوق الله تعالی دا خدای پیدا کړي لیس من تالیفات المخلوقین د مخلوقاتو د تالیفات او تصنیفات نه ده. نو فلا یصح النفی اصلا نفی بالکل نه ده صحیح چې د سی وای چې دا نظم مؤلف کلام الله نه ده ولا يكون الاجازه والتحدي او اجازه او تحدي نه کیږي مگر په کلام الله کې کیږي. نو دا کلام الله شکنه دې ورپوښتې بس بکو وما وقع في عبارة بعض المشايخ بس